اعتکاف یو ډیر لوی عبادت دی. د ټولو نه لوی اعتکاف خو هغه دی چې په بیت الله شریف کې وشي، ولې هلته کې یو نیکي په 1,00,000 نیکو باندې ده، یو مونځ په 1,00,000 مونځونو باندې بدل. دویم نمبر کې اعتکاف فضیلت هغه په مسجد نبوي کې دی، او دریم نمبر کې د اعتکاف فضیلت هغه بیت المقدس کې. بیا هغه جماعت چې هغه کې جامع مسجد وي د جمعې مونځ پکې کېږي، او بیا ورپسې عام جماعت چې هغه کې 5 وخته مونځ کېږي. صحیح معنو سره اعتکاف وشي نو الله رب عز الجلال د 2 حج او 2 عمرو اجر او ثواب انسان ته ورکوي. او د یوې ورځې په اعتکاف سره انسان الله رب عز الجلال 3 خندق د جهنم نه لري کوي. یو خندق فاصله لکه ځمکه اسمانونه چې دي. نو اعتکاف دا یو ډېر لوی فضیلت لري. معتکف دته داسې مثال دی لکه یو سړی چې چا په در کې پریوځي او ستینه غواړي چې تر هغې پورې زمانه تر څو پورې چې دا شی مال راکړی دی. نو معتکف هم د الله په دربار کې پریوځي وایي خدای هغې پورې زمانه تر څو پورې چې زما دا سوال دا مسله دې حل کړی دی. نو الله کریم ذات دی او سخي ذات دی، هغه په غوښتلو باندې خوشحالېږي او په نه غوښتلو باندې خفه کېږي. چې تېنه څومره غواړي د خدای نه نو خدای پرې خوشحالېږي، او چې تېنه نه غواړي نو خدای پرې خفه کېږي. نو اعتکاف په دې ورځو کې سنت مؤکده علی الکفایي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته راغله نو حضور علیه السلام همیشه دپاره اعتکاف کړی دی. سنت مؤکده علی الکفایي مطلب دا که په کلي کې یو کس اعتکاف ته کېناسته نو د ټولو غاړه چې کومه دی خلاصه شوله، او که هېچا ونه کړل نو ټول پرې ګناهګار شول.